عمران خان د آرمی چیف عہدې نه فیلډ مارشل عہدې حواله سره ویلی و چې د فیلډ مارشل عہده نه بلکې باچا سلامت لقب ورکول پکارو. نو اوس د عمران خان په دې خبره باندې ډیر ماهرون خپل ریاکشن ښکارا کړی دی چې پکې فیصل واړه د هغه د حواله سره سویلی دي. د نه علاوه جاوید چودري هم د حواله سره خبرې کړې دي چې د عمران خان خلاف خبرې کړې دي. اوس د سویلی دي په هغه باندې تفصیلا خبره کو. خو بل مریم نواز هم یو ډیر عجیب غونته بیان جاری کړی دی چې تاسو ورې غوسه بدل هم درشي. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ. دا ټول تفصيلات در سره په دې ویډیو کې تفصیلا شریک کوم چې فیصل واړه سویلی دي، جاوید چودري سویلی دي، نور ماهرینو سویلی دي، مریم نواز داسې خبره کړې ده. تفصیل طرف ته راځو. خو هغه نه مخکې کچری تاسو په خپل کورونو کې سولر سیستم لګول غواړئ نو زمونږ په حکیم آباد نوخار کې خپل دفتر دی، خپل سٹور مو دی. تاسو زمونږ ارزان سرویسز د سولر انسټالیشن حواله سره د سولر لګول خپل کور کې لګول حواله سره مکمل سیستم موږ سره اویلیبل دی. ډیر ارزان ریټس باندې تاسو له دغه سولر سیستم ملاویږي. جی تفصیل طرف ته راځو. جی عمران خان آرمی چیف فیلډ مارشل عہدې باره کې ویلی و چې آرمی چیف ته باچا سلامت لقب ورکول پکارو. نو اوس د عمران خان په دې خبره باندې ډیرو کسانو خپل ریاکشن شو کړی دی چې په کې فیصل واړه پټاپ ته فیصل واړه ویلی دي چې عمران خان ته دی او ویل شي چې فیلډ مارشل عاصم منیر باچا دی، مخکې نه باچا دی او د بادشاه پکیت کې کمرې ډیرې وړې وي. عمران خان اوس عمران خان دی اوس د ماشومان غونته بیان نزان بچو ساتي کې عمران خان ته لګي چې بادشاہت شته نو بیا د بادشاہت اومني. دا فیصل واړه د عمران خان حواله سره دا بیان جاری کړی. بل فیصل واړه په سنټ کې هم یو بیان جاری کړی دی. فیصل واړه ویلي دي چې موږ ته دفاعي بجټ زیاتول پکار دي، د آرمی تنخواګانې ډبل کول پکار دي، مراعات ورته زیاتول پکار دي. جی لکه آرمی ډیفنس سیستم چې کوم دی په دې موږ زیات انویسټمنټ کول پکار دي. نو څه د فیصل واړه په دې بیان باندې ماهرینو ډېر تنقیدي او ډېر تبصری پکړي دي. بل بادشاہ سلامت حواله سره جاوید چودري هم خپل بیان جاری کړی دی چې عمران خان ویلي دي جنرال عاصم منیر ته فیلډ مارشل په ځای بادشاہ سلامت ویل پکار دي. نو دې مطلب دا دی چې عمران خان لا ټیک شوی نه دی چې ترسو عمران خان 15-20 سال جیل کې نه وي ساتل شوی نو دې نه سیده کیږي. او عمران خان خوریان عمران خان سره زیاتې کوي. دا جاوید چودري ویل چې د 15-20 سال لپاره قید کې ساتل پکار دي. خو چې کله جاوید چودري دا بیان جاری کړو بل طرف نه ورپسې فواد چودري هم ډیر قرار جواب ول ورکړی دی. د فواد چودري پرون عمران خان سره په جیل کې ملاقات شوی و چې فواد چودري ویلي دي چې عمران خان 2 کال قید کې تیر کړل. خو دا عمران خان چې څنګه 2 کال قید کې تیر کړل دا ډیر تکړه خلکو نه تیر کړي. او عمران خان په خپل موقف باندې چې پکړم باندې روز دا کوم خبره واغه 2 کال پس هم اومغه خبره کوي او عمران خان به هیڅ کله هم ډیلونه کیږي. عمران خان مخالفینو دا بیانونه جاری کړي. خپل د عمران خان یو بل غټ مخالفین دي نجم سیټي ویلي دي چې عمران خان وکاله هم ډیل اونکړي په ډیل باندې وکاله هم د ملک نه اونځي ځکه عمران خان سره باشعور عوام د جذبې نه ډک قوم او د سوشل میډیا پاور موجود دی چې کم طاقت دغه سره نو نواز شریف سره نو هغه طاقت عمران خان سره موجود دی. جی اصل کې نجم سیټي عمران خان مخالف سړی دی او هغه چې کله داسې قسم بیان جاری کوي نو دینا بیا د مخالفین چې کوم دي د عمران خان مخالفین مسلم لیگ نون پارټي والا چې کوم دي بیا داسې غبرو غونټ شي. خپل مریم نواز دا بیان جاری کړی. تاسو لموي چې مریم نواز یو داسې بیان جاری کړی چې غوسه بدل درشي. مریم نواز ویلي دی وروره چې انډیا دومره نقصان پاکستان ته ورنو کو څومره نقصان چې پی ټی آی په 9 مې باندې ور کړو. او تاسو دې حواله سره سره لري آیا مریم نواز ټیک وای چې پی ټی آی زیات نقصان پاکستان ته په 9 مې ور کړی دی د انډیا نه زیات که تاسو ګورئ انډیا خو د پاکستان په جماعتونو باندې میزایل راغورځولي دي. خو خیر دا مریم نواز بیان دی. تاسو ورسره اګری کیږئ کنه کمنټ لازمي وکړئ.